نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم پارا یوسل ویختم نمبر آیت دی دذی رکو دمخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا اللہ پاک قدرت بیان شو چی اللہ رب العالمین وی قادر مطلق ذات دی پا دی رکو کی ہم دا اللہ رب العالمین قدرت ذکر کی گی او دا قدرت دلائل ذکر کی گی. اللہ جل شانہ فرمائی کہ پدی دنیا کے کم مخلوق دی کپ آسمانون کی دی او کپ ازمکہ کی دی انسانان دی کددوین علاوہ دی لکمارغان وغیرہ دا ٹول دا اللہ پاک تسبیحات بیانے. البتہ انسانانو کی دو قسم دی بعضی مسلمانان دی دا اللہ تسبیح بیانے او بعضی کافران دی دا اللہ تسبیح نہ بیانے. نور چی پا دنیا کی دا سمر مخلوق دی دا ٹول دا اللہ حمد و ثنا او تسبیح بیانی او ہر چاہتا خپل طریقہ تسبیح او دا اللہ دا یاد معلوم دا. اس بھئی اب انسان ہوئی کہ دا انسان خدا اللہ ذکر کئی دا انسان نے علاوہ دا مارغان سنگا کی دا دی چکم آوازون کی دا اللہ ذکر کی دا مرغی چکم آواز کی دا اللہ تسبیحات. اس بھئی اب انسان ہے کہ دا بدا زندہ سر و دا سا والا زناور دا بدا اللہ تسبیح بیانی. قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی سورہ بنی اسرائیل کے تیرچوی دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہیس یو سیز پا مقدس مکدا چھ نشتا چھ اغدا اللہ تسبیح نہ بیانی لیکن تاسو دا غیب تسبیحات باندی نہ پیگی بیانیے اللہ بھی پیگی متاسو باقی باندھے پیگی. انسان دی پدی باندھی تکبر نکی مسلمان چجد اللہ تسبیحات بیانو نستان علاوہ ٹول مخلوقی بیانی لیکن تا بیان کو زانتا دی پیدو کو پدی باندھی تکبر اولوی مکم. مارغان چکم وقت پا ہوا کی علوزی وزر خوارے کی پدی وقت دید اللہ تسبیحات بیانی ذکر مارغت چی پا ہوا کی محفوظ دی دا غردیدونا دا اللہ پا قدرت بانا ورنہ ہر سمرغت مارغوی او پا ہوا کی دی روان دی نغرزی او یو معمولی غنتکان تبرولا دیرا غرزی دا برد آدم رلویلی مارغان دا ہوا کی بغیر سستن او بغیر سپڑینا او بغیر اسباب الالتف ہوا کی محفوظ دی را غرزی گنا دا اللہ نظام دی اگر محفوظ کری بل سودا سے نشی کتا دا اللہ نظام دی. بل اللہ پاک فرمائی کہ مالا دا تمام نظام بادشاہی دا کدا زمکو دا کدا اسمانون دا. تفسیر جلالین کا تشریح گئی کہ بادشاہی دا اللہ سر دا ہر چیز دا لیکن مثال باران راور ولدی چاہتا رزق ورک ولدی مزمک بوٹی زرغن ولدی ندی اٹول اختیار صرف دا اللہ سر دی بل سوک بسر شریک نشتا. یا اللہ پاک پل قدرت ذکر گئی اللہ جل شانہ دے اوریز شڑی اسمان کی اوریز راشی کہ کم دے ابو ضرورتی اللہ پاک آگے طرف تا اوشر حدی فرشتہ مقرر دا اغیل لیاج دا اوریز چکم دے تا اللہ وار حکموشی لانے علاقہ باند باران اوروی اوریز اوزی نور پنا کی سور تیار راولی دا اللہ پا حکم باندی اوریز لارشا بیا اوریز داسی ویچی ٹوٹی ٹوٹی اس اوریز دکتا سدکتا داسی اللہ پاک پا حکم باندی دا فرشتی دا اوریز ٹولے یوزی نیو بل سر اوریز یوزی بیا دا اللہ حکموشی چی دا اوریز دا یو بل دا پاسا کن دا اوریز دا یو بل دا پاسا شی غٹا درہ نجوڑا شی
دا سفکاری لکه دا غر سوریه دا لاندې دا سبان دا چوکړه دا الله پاک او بیا حکم کی چې د دې اوریز نه اوس باران را اوروي نو باران کې را اووري بیا په دې باران کې الله پاک کله کله غلې را اووري تاسو خیال کې دا غلې وي نو دام ته الله را اووري او بیا د الله خوخه چې په دې غلې باندې چاته تکلیف د چا مال د چا جان ته تکلیف رسي هغه طرف ته الله پاک بوزي او چاته په تکلیف نه رسي هغه ته الله پاک بچي دا د الله پاک قدرت دی بل څوک داسې نشي کولی دغه رب العالمین زمون بادشاہ او بیا الله فرمایي چې په دې اوریز کې داسې پلقار د بجلی راشي تقریبا چې د خلکو د سترګو نظرونه ختم اسمان کې کله د باراني اسمان پړقي داغه دومره تیره رڼا وي چې سړی نظر ورته کار نه ورکوي الله فرمایي چې دا تیره رڼا یکاد سنا برقه قریبا د چرنا د دې برېښنا یذهب بالابصار د خلق نظرونه ختم دومره تیره دا د چا په نظام کې دا د الله پاک نظام اوس اگر چې دا دنیا کې هر قسم خلق شته څوک دغه الله مني څوک نه مني خو چې دا څوک نه مني دا د جهان کم خلق ته دا وګور دا دومره نظام کې دا دومره غټ غټ خبره تا ته بیان شي دا بل څوک کول شي دا خدای یو الله د بل څوک د سره کول نشي اوریز را غونډول یو زید بوتل باران ورول یو بل د پاسه کول اوریز نه غلې ورول چاته تکلیف ورکول څوک ته بچ کول په اوریزو کې برېښنا غړزار دا د الله نظام د بل څوک نشي کول او بیا الله پاک فرمایي چې ما ډېر مخلوقات پیدا کړل بعض مخلوقات داسې دي چې دا غیخ پېشتا بعض مخلوقات داسې دي چې غیخ پې نشتا په خېټه باندې مزل کې لکه مثال دا میان دا ماران یا نور حشرات الارض لکه مثال دا چینجی دي نو د دې خو پې نه لیکن دا بیا هم ګرځي دا الله پیدا کړ او بعض مخلوق داسې پیدا کړی دي چې هغه ته دوه پی ورکړي لکه انسانان او مارغان بعض مخلوق داسې دي چې هغه ته الله سلور پی ورکړي لکه انسان نه علاوه دا نور ساروي دي او بعض مخلوق داسې دي چې هغه ډېر خپې لري ډېر خو ولا ځناور لکه مثال تاسو پیژنئ الله فرمایي چې دا ټول څه پیدا او دا څومره حیوانات چې دي دا ټول د نطفه نه پیدا کړي د نطفه نه پیدا کړي دا الله نظام خو تخلیق دي چاله خپې ورکول چاله نه ورکول چاله ډېر او چاله لګي د الله نظام دغه بادشاہ رب العالمین په هر څه باندې قادر یا الله پاک د قران کریم صداقت بیانې چې د قران کریم کې واضح دلایل دي د الله د یووالي چې الله وريو دي او د دې آسان مزیدار او واضح بیانونه په دې دلایل په دې قران کې موجود دي لکه دا اوس چې بیان شو څومره واضح مثال دی دا د الله د یووالي خدای الله نظام دی چاته په دې قران باندې هدایت نصیب کی ایمان وروړي او چاته هدایت نصیب نکي قران هم بیان نه بیا الله پاک د منافقانو حال ذکر کوي چې دا منافقان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی منفتا ایمان وروړي الله منو پیغمبر منو او چې سم ته وی منګي منو لیکن کله چې یو اختلاف راشي د اختلاف په صورت کې د پیغمبر فیصله بیان نه تفسیر روح المانی او تفسیر معارف القرآن متشبی سے رحمت الله علیه لیکي چې دا آیاتونه د یو منافق په باره کې نازل شوي یو منافق دا غنمو بشر دغه یو يهودي سره په یو ځمکه باندې جګړه راغله يهودي وی د ځمکه زماده او د منافق وی زماده فیصله بچالو دی منافق وی چې فیصله وړو کعب بن اشرف يهودي لا کافرانو يهوديانو چې کوم مشهور منافق دي ته چې ښکاروي زه مسلمان او پزله کې ایمان دي دوی نبی علیہ السلام له نوړو د يهوديانو مشر نو يهودي وته نه فیصله وړو تاسو پیغمبر لا ځکه د مسلمانانو کې شمار غلط فیصله نبی علیہ السلام لراغلا نبی علیہ السلام فیصله وکړه د يهودي په حق ځکه حق د يهودي
دوباره بیا فیصله راغله دی منافق وینا نه دا نه منم حکمه فیصله زو ابو بکر صدیق صاحب چې هغه فیصله راغله هغه هغه شان فیصله وکړه د يهودي وته وی چې اوس کوم نه دام نه منم بل یو سړی دی هغه عمر فاروق رضی الله عنه راغله فیصله را لوکا دی يهودي وته چې موږ فیصله کول اول نبی عليه السلام وکړه خدوی چې نه بل چاله بیا ابو بکر صدیق سے ما شان وکړه د بیا وی خوي صبر کی زرا اعظم او زدل فیصله کور نه تور راو فیصله او بیا او چې چا د الله د پیغمبر فیصله منظور ني داغه په باره کې د عمر فیصله ده او داغه منافق سره کټ الله دا آیات نازل کړ کله چې د الله د پیغمبر فیصله دي ته ورول شي دی بیا نه من او کله پکې د دې د پیدي خبرې بیا دې ډېر وته خوشاليږي او سم په منډه فیصله لروانه او چې منافق دي د منافق حال ده ها دا منافق ولې داسې کوي ذکر د پزره کې کفر دی د زړه لحاظ سره بیمار ایمان ور سره نشته او بل د منافقانو د نبی علیہ السلام په نبوت کې شک نبی علیہ السلام پیغمبر د زړه نه مني اسی په خلی وي الله پاک فرمایي چې دا ظالمان دي دوی ته الله پاک د خپل ظلم مطابق سزا ورکړي نو الله جل شانه فرمایي ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر تنغوري أن الله تبشك الله پاک يسبح له تسبيح بياني ذا الله دپارا من في السماوات والأرض هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي والطير ومارغان د الله تسبيحات بياني صافات پداسې حال کې چې دی خپل وزر خورون کې وي خپل وزر خوري کړی وي او پداسې وخت کې دی د الله تسبيحات بیان کلن دا ټول چې دی قد علم صلاته وتسبيحه فتحقیق سره دی پیژنې خپل طریقه د عبادت وتسبيحه او خپل تسبيحات الله وسنګ یاد دا ټول مارغان پیژن مونږ پیژنو والله عليم بما يفعلون او الله پاک خفي دفاع کار چې دی کوي ولله ملك السماوات والارض وخاص الله د پار بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا والى الله المصير او خاص الله پاک ته واپس د تمام انسانانو تمام مخلوقات دا واپس کېدل الله ته خلاص کېدل الم ترى تنبوري ان الله بشك الله پاک يزجي صحابا شريب اليزي ثم يؤلف بينهم بیا يوزيكي تالیف راولي پما بین د دې اوریازو کې یو بل جدا جدا دي هغه يوزيكي الله ثم يجعله ركاما بیا ګرځي دا اوریاز الله پاک یو بل د پاسه سوریا ځکه ته پاتې شي ستې برشي تاسو کار کړی کله اوریاز روانه سوریا دي پاتې کیږي سلام دي روانه فتر الودق يخرج من خلاله فاستبوين باران چې دراوزي د منځ د دې اوریازنا وينزل من السماء من جبال او الله پاک نازلي من السماء د دې اوریازنا تفسیر جلالین لیکي چې دلته ذکر د اسمان د مراد کې نه اوریازنا من السماء تباران من السماء د اوریازنا من جبال چې دا اوریازي په شان د غرونو دي غټه غټه اوریازي غټان غټان چې لاندې نښکاري فيها من برد چې په دې باران کې من برد غلې فيصيب به من يشاء الله رسيدا غلې چاته چې الله او غواړي د نقصان اراده او تعلق کې په دې باران د چا نقصان هغه ته ورسي ويصرفه عمن يشاء او اړي الله پاک دا او یې چانه چې الله پاک وغواړي الله پاک څوک بچی د غلط تکلیف ته ولرسي یکاد سنا برقی قریب دا چرنا د برېخنا یذهب بالابصار ختم کی د خلق نظرنا اسمان کی برېخنا راشي باران یقلب الله الليل والنهار ګرځوي الله پاک شپه او ورځ لرا اړوي راړوي شپه او ورځ لرا
شپه ختمي ورځ راولي او ورځ ختمي شپه راولي الله پاک ان فی ذلک العبرة لأولی الابصار یقینا پدې کې خامخا عبرت دي د عقلمند خلق د پاره چې څوک عقل لري هغه پدې پیږي چې الله رب العالمین دی هغه یو دي څوک سره شریک نشته او دا کوم کافرانو چې نه مني الله فرمایي چې دې کې عقل نشته دا د عقل او د نظر خاوندان نه دي والله خلق كل دابة من ماء او الله رب العالمین پیدا کړی دي كل دابة هر قسم حیوان من ماء د نطفینا فمنهم پس بازی د دې حیواناتنا من غسوق دي يمشي على بطني چې هغه ګرځي په خپل ګیډه باندې مزل کې په خېټه باندې روان لکه ما ومنهم بازی د دوینا من هغه دي يمشي على رجلين چې ګرځي مزل کوي په خپل دوه خو باندې کې انسانان او مارغان ومنهم بازی د دوینا من هغه دي يمشي على اربع چې هغه ګرځي دل کې په سلو خو باندې لکه نور حیوانات یخلق الله ما یشاء الله پاک پیدا کی سچ الله پاک کو غواړي ان الله على كل شيء قدير بیشک الله پاک فارسی باندې قادر دی لقد انزلنا بتخيسر من نازل کړي دي آیاتنا مبینات واضح بیانون کې د الله وحدانیت والله يهدي من يشاء او الله پاک هدایت کی چاته چې غواړي الى صراط مستقيم دلار نیغي ويقولون ويدا منافقان آمنا بالله وبالرسول ایمان نوړي په الله باندې په پیغمبر باندې واطعنا منګه تابعداري کو ثم يتولى فريق منهم بیا وړي وډلا د دې منافقاننا من بعد ذلك فسد اقرار کولنا وما اولئك بالمؤمنين او اذا كسان منافقان مؤمنان مؤمنان ندي اسی واذا دعوا الى الله ورسوله او کل چې دی راو بل شي الله پیغمبر طرف تا ليحكم بينهم دبارا دي چې فیصلو کې په ما بین تدوی کې اذا فريق منهم معرضون ناګهان یو ډله د دې منافقان اعراض کوي وی وی من نبی علیہ السلام نے فیصلہ نوړو فیصلہ من ګوړو د يهوديانو مشرلا څخه د منافق وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين او کچری د دې منافقان د پارا الحق حق او پیدا پدا فیصلہ کی یاتوا الیه دی راضی دی پیغمبر تا مذعنین په منډه باندې کله دې پیدا کوي په پیغمبر فیصله او کله دې په کې نقصان نبی علیہ السلام نه دي وې د کافرانو مشرک ابي قلوبهم مرض آیا پزرون د دې کې مرض د کفر دی ام ارتابو یا دې شک کوي په نبوت د پیغمبر کې ام يخافون یا دې یریږي ان يحيف الله عليهم ورسوله چې ظلم وکړي الله په دې باندې او رسول ددو دا څنګه ظلم الله نه کوي پیغمبر نه کوي بل اولئک هم الظالمون بلکې دا منافقان دي دا کافران دي هم ظالمان دي واخر